دا حدیث دام امام بخاری روایت کړي، امام بخاری. اور څوک راوی دی؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس ابن مالک فرمائی تک تور تیاروا، ظلمت لفظ راغلی په حدیث کې، ظلمت اللیل، شپه اسم تک تور تیاری، او په زمانہ کې لایټینګ میټینګ وغیرہ نو، او بیا دوی وی چې ډیره تیاروا، نو بیا به څنګه تیاروا؟ انس ابن مالک فرمائی تک تور تیاروا. او پیغمبر علیہ السلام سره شپې نا وخت ټیم پورې دوه صحابه کرام ناست. په حدیث کې نمونه راغلی دي، اسید ابن حدیر او عباد بن بشر، دغه دوه صحابه پیغمبر علیہ السلام سره ناستو، لایټ ټایم پورې ناستو، او چې کله حضور مبارک دعا ورته وکړه په آخر کې او رخصت یې وغوښته، شپې راووته بهر. اسید ابن حدیر او عباد بن بشر مبارک دواړو اجازه وغوښته او روان شو. انس ابن مالک فرمایي چې تک تور تیاره وه، څنګه چې دا دواړه مبارکان پیغمبر علیہ السلام نه راووته او په تک تور تیاره په لیار کې روان شو. امام بخاری حدیث دی، انس ابن مالک فرمایي چې خدای پاک جل جلاله د اسید ابن حدیر او د عباد بن بشر په لاسونو کې داسې چراغ رڼا بل کړه چې په هغه چراغ رڼا باندې دواړه خپل خپل کور ته ورسېده مبارک. مونږ حیران شو چې خدای پاک دا رڼا کوم ځای نه رااله؟ دواړه روان دي، د اسید بن حدیر په لاس کې مې چې رڼا ولګېده، لږه بجلی لږه چراغ چې ورسره عباد بن بشر، او بیا وی چې اسید ابن حدیر راته ووي چې حیران شو چې دا رڼا خدای پاک جل جلاله راوسته، په هغې رڼا باندې روان شو. بیا اتفاق داسې و چې د اسید ابن حدیر لاره خي طرف باندې وه او د عباد بن بشر لاره په ګس طرف باندې وه. انس ابن مالک فرمایي چې دواړه سره روانو، په لاسونو کې چراغ غوندې رڼا روشنایي بله شوه او په هغې روانو. او چې کله بیا جدا کېده، اسید ابن حدیر داسې لاړ، عباد بن بشر مبارک داسې لاړ. انس ابن مالک فرمایي چې اسید مبارک سره رڼا تقسیم شوه، اسید مبارک سره رڼا داسې لاړه، عباد ابن بشر سره رڼا داسې لاړه مبارک. حتی تر دې پورې چې کور ته دغه رڼا ورسول دواړه. دا د چا کرامت دی؟ دا د اسید ابن حدیر کرامت دی، دا د عباد ابن بشر کرامت دی.